ټولو مو مخ سپک کړی دی، په ټولو خلکو مو مخ سپک کړو، خو څه وکړو؟ الله پاک ډېر غفور رحیم دی، خدای پاک سره مو پرېښې ده. وبشي بابا، الله به خیر کړي. پورې خبرې کولی شي څنګه یې؟ خیر دی، شکر. تکلیف درته شته مورکۍ؟ تکلیف ته درته درد دی؟ دا ستنو سره درد نه کمیږي؟ نه کمیږي جی، دا وګوره الله به خیر کړي. مورکۍ موږ دلرالو د مردان نه، خادم بھائی زو دا بل مرګره موږ ټوله شپه سفر کړی، ځکه چې موږ ته لیدلې نه وي، خو موږ وی چې دا زموږ مورکۍ د پکټ پرته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد یم د پریاد ټي وي نه. دا مهال موجود یم میاوالی نورپور تل کلی دی، هلته موجود یم. یو کورو جي رابطه کړې وه خادم بھائی سره چې د هغې مورکۍ وه، یوه نیمه میاشت مخکې د هغې په خپه کې درد راغلی و، بیا د کلي ډاکټر له به تلله، ستنې به یې والې، د هغې درد د وجې د هغې خپه وچه شوله، په تکلیف کې و. د غربت یو انتها ده جی، غریبانان دي، زامن یې په بټۍ کې دیاړي مزدوري کوي، 400 روپۍ ورځ ورکوي. خادم بھائی سره رابطه وکړه، د شپې 9 بجې موږ سفر کړی راغلی یو میاوالي ته، د ورځې 11 بجې راورسېدلو جي. صرف د دې دپاره چې زموږ په زړونو کې احساس شته، دغه مورکۍ موږ خپله مورکۍ وګڼله، د دوی دا درد تاسو ته په سکرین باندې ږدو چې د دوی سره مرسته وشي. راځو کاکا سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا څنګه یې؟ خیر دی جی. بالکل الحمدلله. د مورکۍ سره څه واقعه راغلی وه جي؟ دغه سره دغه واقعه راغله جي چې اچانک یې وویل چې یاره په خپه مې درد شو. په خپه مې درد شو. او بیا موږ لاړو ډاکټر ته، ډاکټر مو راوسته، هغه ټیکا ورته ولګوله، تقریبا 1 ګنټه به ارام بیا وکړو، بیا ویل چې دغه خوږېږي و هغه او دغه. موږ له خو دومره علم ونه او دومره پیسې وې نه چې وړی مې وای که نه. او دلته کې ورغلو، دلته به 50-50 روپۍ نه واخیستې، دا ټیکا به یې ورته ولګوله، نو لږ غوندې ارام به ورغی. او بیا به موږ دلته چنده وکړه، چنده مو وکړله چې چا 500 روپۍ لاوره پورې مې یوړه، هغه چې ختمې شوې لاوره وله ویل چې بېرته کور ته وړئ، یاره موږ نه څه طریقه نشته. او د غریبت نه مو راوسته جي، غریبت نه مې کور کې کېنوله. بیا مې جوراباد ته یوړه، بیا هغې وویل چې هفتې رسه صبر وکړئ، دلته یې لیکل پې کړي، ویل چې که د زخم مخکې ته او ټیک ته که نه بیا به په دغه ځای کټ کوو. خو بیا موږ سره پیسې وې نه چې موږ ورکړې وای چې کټ یې کړه، بېرته مو کور ته راوړه جي. اوس دا د الله اسرامو ده، او د دغه بندګانو که خدای پاک څه وسیله ورته جوړه کړه، او سارې بچ کېده. الله پاک خو ډېر غفور رحیم دی. او که نه خو صحت کارت شته بابا؟ شهادت کارت که دی خپل شنختي شته دی، خو شهادت کارت د ما والا شته، خو په هغه باندې ویل چې دا کار نه کېږي، په هغې وایي دا علاج نه کېږي؟ نه کېږي، ویل چې سرکاري و که نه، پرایویټ ول ته مې 2-3 ته وښایله، ویل چې په دې کار نه کېږي، په دې باندې علاج نه کېږي، علاج یې نه کېږي. بیا ما ته پوځي هسپتال وښایلو، خو هغه راته ویل چې بهی 2 لکه او 5,000 دخله کوي، او د هغه نه بعد 4-5-6 لک روپۍ پې لګي. موږ به پکې دغه کراډ یې بند دی، ویل چې داسې تار دی، که څه بلا دی پکې وایي، ویل چې د خونې چې چالو شي. او بیا موږ سره دومره پیسې نه وې، بېرته مو کور ته راوړه جي. دا ستا کور والا ده بابا؟ دا د ما کور والا ده جي. دا یوه نیمه میاشت مخکې بالکل سیټ وه؟ سیټ وه بالکل الحمدلله، خپې باندې نه و، صرف بلیډ به و، بلیډ دوایانې مو ورکولې، ټیک ټاک وه، خو بس د دغه وجې نه بس. تاسو دا مورکۍ لګو
لږ کې اوس هغه دی مورې خبرې کولی شي څنګه یې ته خیر ښه اچھی خدای خیر دی شکر تکلیف درته شته مورکۍ تقریب ناس تقریب ځای په غوړ لږ کې دغه نه دغه ته تقریب تیر ځای تکلیف ته درته درد دی دا ستنو سره درد نه کمیږي نه کمیږي چې دا ګولې هغه دی وګوره الله به خیر کې مورکۍ موږ دل رالو د مردان نه آمین خادم بھائی زو دا بل مرګره موږ ټول شپه سفر کړي ځکه چې موږ ته لیدلې نه وي خو موږ چې دا زموږ مورکۍ د پکټ پرته د موږ د خپلې حصې دغه جنګ وکړو رالو خپل اواز در لوچتو د الله نه بغواړو په دنیا کې داسې خلک شته چې هغې مې احساسمند دي انشاءالله الله به ستا تکلیف لري کې دا له دې چټونه دي او د دې دا کاغذ او دغه دی دا ایکسرې دی دا ایکسرې هم دی د ټول مو کړی دی خو بس لوره بېوستي شوه که نه جي بالکل دا چې کومې چاندې دوی راټولې کړې وې په هغې باندې دغه ایکسرې او ټیسټونه دي شي مورکۍ خو علاج ناممکنه په دې دی چې د غربت انتها ده 50-60 روپۍ هېڅ هم نه لري د علاج دپاره ستاسو بل داسې زوی ستا سره نمبر شته ته راشه که نه ورور مې دا کېده کاکا راشه موبایل نمبر دی ووایه راشه دا ستا مورکۍ ده جی بالکل دا مخ ته لږ ښکاره که نه ستاسو موبایل نمبر لږ ووایئ چې کوم خلک تاسو سره ډونیشن کول غواړي د دې مورکۍ سره 0345 10 41 153 بیا ووایئ جی 0345 10 41 153 153 جی تاسو بټۍ کې کار کوئ ستاسو روپۍ دیاړي ده موږ 12000 تنخواه د 400 روپۍ دیاړي راځي 400 روپۍ دیاړي ده دغه بل هم خپې ماتې دي تاسو راشئ جی مجبورۍ نه راشئ جی دلته راشئ کړی دی دا وګوره که نه جي دلته راشئ دا هم ستاسو زوی دی زوی مو دی دا ستاسو مورکۍ ده تاسو وښیئ جی دا نه غوريږي دغه شراړ د دې کې نه ون صحیح دی دا څه اکسیډنټ دی کړو کوسو دا خندا کار مندړانګو دیوال ته راغورځي ها دیوال در باندې راغورځېدلی ټول بد قسمت دی واو بالکل او دا بل زوی دی بي سیټ دی دغه دی ستا خو په ماته را ستاسو خو پسه کې ماته شو تاسو اکسیډنټ مې کړ موټرسایکل باندې ستا خو په ماته را جی زما خو ماته شوی موټرسایکل باندې مې اکسیډنټ کړ ستاسو خو په ماته شوی او د مورکۍ درد سیوا شو دا غي وچه شولا ټول مازورانی باوا ملا ستا ملا دغه دلته مات وا او ستا په دې نه اوچتېږي سر ته نه رسي بس بابا موږ به دعا کوو اواز اندلوچت کو الله پاک مو قدرمنو ډیره دردېدلې کورنۍ ده د زامنو خپې ماتې شوي د خاون لاس مات دی او د ابۍ خپه وچه شوله بل طرف ته غریبي ده جي که چانده هم کی نو پاغې ټیسټونه وشي صرف د لاهور د تلو راتلو کریانې پې وشي علاج پاتې شي موږ د دغې مورکۍ درس تاسو مخې ته کېښودلو په دغه وجه که په معاشره کې کم سرمایهداره خلک وي د دې نمبر به تاسو ته په سکرین ښکاري دا کورنۍ په میاوالي کې پاتې کېږي جي د دوی سره تعاون کولی شي ما او خادم صاحب د شپې 9 بجې را روان شي او 11 بجې راورسېدو خادم صاحب تاسو به څه وایئ بس بالکل جی مونږه ټول ملګرو ته ټول چې کم زمونږ بیګان دي غونډو ته مونږ دا خواست پیش کوو چې څومره کم ملګري دي د هغې وس کېږي هغې ښه دي نو هغې له دا احساس پکار دی چې همداسې خلکو سره مرسته وکړي او هغې دپاره آواز اوچت کړي دې دپاره منډه تړله ووایي چې یاره زمونږ د زړونو نه د احساس او د دې خبرو آواز چېرته بهر نه شي بالکل قدرمنو د کیمرې مخې ته راتلل سوال کول دا ډېر ګران کار دی خو چې کله انسان بې وسه شي دا هم د ګل په شان ځوانان دي دا بابا په سپینه ګیره بالکل دا مجبورۍ جي ډېره غټه مجبوري ده دې ټایم کې چې د کیمرې ته مخامخ شو سوال کوي دنیا ته بابا الله نه خیر غواړو ټول مو مخ سپک کړی په ټولو خلکو مو مخ سپک کړو الله پاک ډېر غفور رحیم دی خدای پاک سره مو پرېښی وبشي بابا الله به خیر کړي قدرمنو کیمرې مخې ته راتګ او بیا موږ پښتنو له دا یو پیغور هم جوړیږي خپل خپلوان هم په معاشره کې ګوري ما اکثر د جعلي عملیاتو خلاف جنگ کړی دی ما د ډونیشن پروګرامونه نه دي کړي خو خادم به چې خبر میلاو شو نو د شپې 9 بجې وې په ما سترګې هم پټې ما ته وي نه
امورکۍ لبزو دا غي आवाज بچوتو دا احساس دی الله زمونږ استاد په زلونو کې راولي ته دې مورکۍ سره ضرور تعاون وکړي دا خپل مور وګڼئ الله به اجر درکړي کله چا 10 روپۍ ک شلی ک زری ک 50 زری ک لاګي چې دا چا څومره موس کیږي د دې سپینو ډکو خاطر وکړي دوی سره ضرور ودرېږئ د دې نمبر تاسو ته په سکرین ښکاري د دې سره ما شاهد خان شاهد اجازه راکړي د الله پامان بابا الله بخیر کی الله دا الله به ان شاء الله الله مقصر آمين. الله مقام آمين. الله مخرمك آمين. الله پاک ټول ثواب ټول کې سره والله پاک نه مونږ کامیاب وغوښتي الله پاک نه مې په دنیا په دنیا غم خوښنه مونږ خدای بچت کړي تاسو پکې دا خپل اډرس ته د زی وای ک سوکرات تلم غواړي کنه بابا جی تاسو د خپل علاقې اډرس وای کتونکو ته دا میوالی لیا راځي میوالی خوشاب ضلع ده او نورپور تل چې دی دغې که موږ پاتې کېږو او دلته ډېر وخت نه پاتې کېږو 25 سال اوسو چې موږ دلته پراته یو او دغه وسیله مو نشته بس بچیان هم دغسې دي موږ دغسې یو نورپور تل علاقه ده نو دلته چا نه تپوس وکړي چې بابا ټولو خلکو ته پته ده چې بابا یو عجیز مسکین سړی دی خپله بس خواري بدي کوي اوس لپاره مو چاته لاس نه دی نیولی خو دغه تور سړی د لاسه مو مجبوری نه ونیو خلکو ته مجبوری نه مو خلکو ته سوالونه کول خو الله پاک ډېر غفور ورحیم صحیح ده قدرمنو یو ګیله لرم د وخت حکومت نه کم صحت کارت سره ډېر خلک چغې وي چې 10 لک روپۍ دي پکې بیا هغه صحت کارت چې کله زما مور خور بیمار شي چې کم غریبانانی د هغې علاج پې نه کېږي چې هغې کې مخ مروت دی که د چا پهچان و د هغې علاج پې وشي که بیا داسې سپینګیري د هغې علاج په صحت کارت نه کېږي یو ډاکټر ته لاړو هغه ورته مو وویل چې موږ خو غریبان یو ویل چې لاړ شه ترکاڼ ته جی جی دلته بچی مو د خپل اوس یو خراب مات و که نه نو هم وړې وه سرګودې ده هلته ډاکټر ته هم چې موږ خو غریبت دی جي ویې ویل چې غریبت دی دی څه له راغلی ترکاڼ ته لاړ شه منډه هلته خپه ورته جوړه کړه او لاس هم ورته جوړ کړه خاصې وي چې ترکاڼ ته ورشه لاس او خپه وله جوړه کړه ما ویل چې یا خدا خو ته خو غفور رحیم یې اوس ما بچی ګوډه دغه هم یو بچی دی نه تراشه بچی چلش دا اردو کې غږیږي ها د اردو کې خبره ادھر آجا بیٹا د ته څه تکلیف دی بابا دغه خلک د زړه مریض دی کنه هغه جي د زړه مریض د زړه مریض دی د ته د زړه څه تکلیف دی د زړه تکلیف ته ورته صحیح را بندېږي او هغه کېږي خو څه وکړو غریبت نه هر څه کېږي نه رونا نه رونا دا د نوسې دی بابا الله دې بابا ستا په حال رحم وکړي او امين ان شاء الله په دې دنیا کې ډېر خلک دی ګوري ډېر غیرتمن پښتانه دی ګوري او ان شاء الله زموږ د رب نو امید د دعا ده چې الله به د دې مور په حال ورخمیږي ډېر خلک به ستاسو سره مرسته وکړي ستاسو نمبر به موږ په سکرین ورکو او ستاسو زی زباني مې وي الله دې وکړي چې دغه مورکۍ سره تعاون وشي قدرمنو یو خواست درته کوم بابا په سپینو ډکو کیمرې ته مجبوره پدې شو چې اخیری بل لار ورسره نشته زمان خو جلادي کو څه وکړي هغه خپل بچان نشي ساتلی جي په 400 روپۍ نن سبا 1 کیلو غواړي هم نه کېږي خو څه وکړو د مجبورۍ نه لګیا یو بس کله خورو کله نه خورو قدرمنو د بابا سره ضرور ودرېږئ چې د دوی د کور والا علاج وشي موږ چې کله رادن نه شو نو رابئ فریادونو د خپې د تکلیف ته وجه دغه ګولۍ ورکړه په دې باندې آرام کوي لوره ګولۍ اثر هم نه پکوي د ساکون والے دا ګولۍ ګوره د دې سره درد لږ کنټرول شي سره لغونډ قرار حاصل کور په آرام شي کنه به 24 غنټې لګیا شپه ورځ سره ذلیل فریاد کوو څه وکړو الله دې ورحمي قدرمنو د بابا سره ضرور مرسته وکړئ